رالی چې د هغو کسانو سرونه په ډبره باندې وهل کېږي. دا سرونه یې داسې ذره ذره سي، له سرو څخه یې مازغه راوځي، د سر هډوکي یې ټول مات سي. دغه کم کسان دي. محمد رسول الله له جبرائیل څخه پوښتنه کوي چې دا کم کسان دي چې هغه دومره په تکلیف باندې دي. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې ای د الله رسوله، دا ستا د امت هغه کسان دي چې هغه په لمانځه کې سستي کوي، هغه د فرضي لمانځه خیال نه ساتي، هغو ته به الله تعالی کوم عذاب ورکوي. ګوره دا عذاب محمد رسول الله په خپلو سترګو باندې لیدلی دی چې ستا د امت هغه کسان چې په لمانځه کې سستي کوي، داسې نه چې لمونځونه نه کوي، داسې لمونځ نه کوي، د هغو بیا څه حالات چې صرف په لمانځه کې سستي کوي، که خلاص و بیا یې کوي، که نه و خلاص بیا یې نه کوي، که بازار ته تللی و بیا لمونځونه نشته، مقصد چې کور ته راسي مازدیګر لمونځ پاتې ځینې ماښام ځینې پاتې شوی، ولې زه نن بازار ته تللی وم، بازار یې وزر د زده ولاړی بیا لمونځ پاتې. نو محمد رسول الله هغه امتیان چې په لمانځه کې سستي کړې ده، د معراج په سفر کې په داسې حالاتو کې ولیدل چې د هغو د سر مازغه راوځي، د هغو سرونه په ډبره باندې ورټکوي. جبرائیل ورته وایي چې دا د هغه امت ته چې د لمانځه سستي یې کړې. نن راسي زموږ ستاسو معاشرې سپین ږیري خو مو الحمدلله ډېر ښه دي، که د سهار لمونځ وي، که د ماخستن وي، که په کور کې له په زمنو سره هم جنجالي، له ښځو سره هم جنجالي، هر کس په لمانځه ته راپورته کوي. دغه د کور مشران که ودرېدل بیا به له موږ تاسو ته د ورځې لمونځونه هم پاته وي، د سهار لمونځونه خو دي پاته ځوانان، د سهار لمونځونه خو ځوانان ګر سره کوي لا نه. داسې کسان مې لا هم لیدلي دي او وینه مې په سترګو هره ورځ هغه د سهار لمانځه ته نه راکښېني، ماپښین چې څنګه پر لمانځه ودرېږي اول ور د سهار 2 رکعته وي. دا لمونځ چې ته راګرځې کم لمونځ راګرځې، له تاسو په خطا باندې قضا شوی ده، یو لمونځ چې په کس باندې قضا شي هغه راګرځېدل څنګه دي؟ دا خو غټه مسله ده. لیکن زموږ ستاسو د ځوانانو عادت اوس هغه د شیعګانو عادت جوړ شوی دی. شیعګان څنګه کوي چې څه ټیم خلاصو په هغه خپل لمانځه ودرېږي ټول لمونځونه وکړي. هغه خو زموږ خو د لمونځونه نه وي، لمونځ خو ده جلا، لیکن د دې په دین کې دغه خبره ده بس یار وخت خلاص وي په هغه وخت لمونځ وکړي. نو محمد رسول الله چې په دې سفر کې خپل امت د امت څلورمه حصه سویني، هغه کسان دي چې د امت هغه کسان چې پر ډبرو باندې به سرونه ټکول کېږي، هغه کسان دي چې په لمانځه کې کمزوري کوي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ځوانانو، مشرانو، کشرانو ټولو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو 5 وخته با جمعه لمونځ وکړو. واخر دعوانا الحمد